نصیب بس ولو مولوي صاحب د په ابتدا کې کله چې د تشبیه بحث مونږ شروع کوو که نه مونږ څه ویلي وو مولوي صاحب ده ته ویلي وو چې لکه په دې باب کې به تا یو څه بیان ومو مولوي صاحب لکه ارکان د تشبیه د هغې بیان یې درته وکړو بیا دویم غرض د تشبیه د هغې څه یې وکړو د هغې بیان یې مو وکړو مولوي صاحب اوس ته څه بیانوي اقسام هلته یې درته ویلو که نه مولوي صاحب چې طرفان یعنی ارکان ورته بیانوم بیا مولوي صاحب اغراض او بیا تقسیم د تشبیه به کوو نو اوس دوی درته وکړو مولوي صاحب اغراض یې درته غرض د تشبیه درته هم بیان کړو او ارکان د تشبیه درته هم بیان کړو مولوي صاحب اوس درته څه بیانوي لکه تقسیم د تشبیه کوي تقسیم د څه کوي تشبیه کوي نو دی دلته وایي مولوي صاحب چې دا تشبیه په اعتبار د طرفینو سره لکه په اعتبار د طرفینو سره تشبیه په څلور قسمه ده یا به دا مشبه او مشبه به دواړه مفرد وي یا به دواړه څه وي مرکب وي یا به یو مشبه مفرد وي او مشبه به مرکب وي یا به مشبه مرکب وي او مشبه به مفرد وي مولوي صاحب په څلور قسمه شوه خبران به راشي دی او دا تشبیه مولوي صاحب به اعتبار الطرفین په اعتبار د طرفین سره طرفین څوک دي مولوي صاحب مشبه او مشبه به اربعه اقسام دا په څلور قسمه ده لانه وجد حصر بقي سره مولوي صاحب وجد حصر بقي دا لانه اما تشبيه مفرد بمفرد یا به تشبیه د مفرد سره وي لکه یا به تشبیه د مفرد سره وي بیا به مولوي صاحب دغه مفرد دا مفردان چې دي دا به خالي نه وي یا به دا غیر مقید وي یا به مقید وي او یا به مختلف وي نو دا تشبیه د مفرد سره چې کله طرفان مفرد وي دا بیا په څلور قسمه ده خبرم پوه شوې وهما دا مفردان چې دي مولوي صاحب غیر مقیدین دا به مقید نه وي مولوي صاحب یا به د دې سره قید نه وي لکه د دې طرفانو سره به چې کله دا مفرد وي نو د دې سره به څه نه وي مولوي صاحب قید نه وي لکه تشبیه الخد بالورد لکه ته تشبیه د اننګي ورکې د چا سره د ګلاب سره په چا کې مولوي صاحب په سوروالي کې نو دا خد مشبه دی او دا ورد مشبه به دی خد مفرد دی او غیر مقید دی او دا ورد دا هم مفرد دی او غیر مقید دی مولوي صاحب او مقیدان یا به مولوي صاحب دا طرفان مقید وي لکه د دې سره به قید وي خبران پوه شوې مولوي صاحب لکه ته تشبیه د هغه چا ورکړې چې هغه کوشش کوي مولوي صاحب او څه فایده نه حاصلېږي د هغه تشبیه ورکړې د هغه چا سره چې هغه په اوبو باندې لیکل کوي په چا باندې لیکل کوي او وجه د تشبیه په دې کې دا د مولوي صاحب چې دا کول دا فعل او عدم فعل چې دی دا برابر دي که نه مولوي صاحب لکه د کار کول او نه کول برابر دي که نه دغه شان دي د هغه لیکونکي په اوبو باندې د هغه لیکل او نه لیکل برابر دي نو دلته دا تشبیه د ساعي ورکړل خو د مطلق یعنی یوازې د تشبیه د چا نه مولوي صاحب دا ساعي مقید دی په دې سره چې دی دا کوشش کوي خو څه فایده به نه حاصلېږي او دا راقم دا لیکونکی مولوي صاحب دا مقید دی په دې سره چې دی لیکل کوي په چا باندې په اوبو باندې مولوي صاحب خبران پوه شوې دغه راته وایي او مقیدان یا به مولوي صاحب دا به مقید وي په داسې قید سره چې د هغې لپاره دخل وي په تشبیه کې مولوي صاحب که قولهم لکه قول دا قول شو لمن لا یحصل ته تشبیه ورکړې د هغه چا لا یحصل من سعیه چې د هغه نه حاصلېږي د هغه د کوشش نه علی طائل د علی زاید که علی طائل څه فایده دا تشبیه ورک ته ووایې چې دا هو دی کالراقم دی په شان د هغه لیکونکي دی علی الماء په اوبو باندې فالمشبه هو الساعي نو مشبه چې دی مولوي صاحب دا ساعي دی لکه ساعي دی خو داسې ساعي مولوي صاحب چې هغه مقید دی بیا لا یحصل من سعیه چې د هغه د کوشش نه حاصلېږي علی شیء سیستي نه حاصلېږي والمشبه به او مشبه به چې دی هو الراقم هغه راقم دی خو مقید دی بکون رقمه چې دا په کېدو د سره چې دا رقم چې دی مولوي صاحب دا لیکل چې دی دا په اوبو باندې دي خبران پوه شوې مولوي صاحب لکه دا مقید ولې دي دلیل د دې سره دا مفردان مقیدان دي خو د دې دلیل سره د دې دلیل دا مولوي صاحب چې لأن وجه الشبه وجه تشبیه چې د مولوي صاحب هو التسویه هغه برابروالی دی بین الفعل وعدمه په مین د فعل او لکه فعل او عدم فعل برابر دی نو دا دلیل په دې باندې چې دا چې سره مولوي صاحب دا طرفان مقیدان دي ولې مولوي صاحب ځکه چې دغه مولوي صاحب دا وجه تشبیه مولوي صاحب دا برابروالی په مین د فعل او عدم فعل کې دا موقوف دی په چا باندې په دقیق قیدونو باندې مولوي صاحب لکه په دغه دوه قیدونو باندې موقوف دی که دغه دوه قیدونو اعتبار ونه کړي مولوي صاحب د دې اعتبار ونه کړي نو بیا وجه تشبیه دا نه جوړېږي فعل او عدم فعل برابروالی دا نه جوړېږي دلته چې دا وجه تشبیه فعل او عدم فعل دا خبران پوه شوې نو دقه دا تشبیه موقوف ده په اعتبار د دې دوه قیدونو باندې چې د دې اعتبار وکړي که د دې اعتبار دې ونه کړو نو دغه وجه تشبیه دغه نه جوړېږي لأن وجه الشبيه ځکه وجه تشبیه چې مولوي صاحب هو التسویه دا برابروالی دی بین الفعل و عدمه په مین د چا کې مولوي صاحب فعل او عدم فعل کې لکه د ده دا کار لکه ستا بعضې
لکه زه تا ته ووایم چې ستا دا مدرسې ته راتلل او نه راتلل څه دي برابر دي خبره نه پوهېږې مونږ وهو موقوف نو دا وجه تشبیه مناسب دا تسویه ده په من د فعل او عدم فعل کې وهو موقوف او دغه وجه تشبیه مناسب دا کومه چې ذکر شوه دا موقوفه ده په اعتبار د دې قیدینو باندې خبره نه پوهېږې او مختلفان یا بلا مناسب دا طرفان به هم مختلف وي یعنی احدهما مقید یو په دې کې مقید او والآخر غیر مقید او بل څه مناسب غیر مقید كقوله لك دا قول شعر والشمس كالمرآة في كف الأشل دا مخکې تېر شوی که نه مناسب چې دا نور دا داسې دی لکه په لاس د ګوزني کې چې څه وي مناسب و شیشه وي خبره نه پوهېږې او دا تشبیه درته موږ بیانه کړی وه چې دا تشبیه ده څنګه ورکړې ده نو دلته دا مشبه به چې دی یعنې المرآت دا مرآت مشبه به دی خبره نه پوه شوې خو دا مقید دی په قید د دې سره چې دا په لاس د چا کې وي د ګوزني کې وي خبره نه پوه شوې بخلاف المشبه یا مشبه چې دی مناسب په خلاف د مشبه عن الشمس چې دی دا سره مناسب دا مفرد دی دا سره مناسب مفرد غیر مقید دی مفرد غیر مقید دی وعکسو یا عکس د دې مناسب چې ته تشبیه د چا ورکې لکه د شیشې تشبیه ورکې فی کف الاشل چې دا په لاس د چا کې وي مناسب او دا شیشه په لاس د ګوزني کې وي د دې تشبیه ته د شمس سره ورکې نو دا مشبه دلته مقید شو مفرد مقید شو او مشبه به څه شو مناسب مفرد غیر مقید شو مفرد غیر مقید شو وعکسو یا عکس د دې مناسب ای تشبیه المرآة تشبیه د شیشې فی کف الاشل بحال چې دا شیشه په کف د چا کې وي ګوزني کې وي په لاس د ګوزني کې وي د دې تشبیه ته ورکې د شمس سره نو دلته مشبه مقید شو مشبه به څه شو مناسب غیر مفرد غیر مقید شو و اما تشبیه مرکب بمرکب یا به تشبیه د مرکب وي د مرکب سره مناسب الګه بیا یکون کل من الطرفین چې د هر یو د طرفینو نه مناسب چې مشبه او مشبه به دی دا کیفیت حاصله دا یو داسې کیفیت وي چې دا حاصل وي د مجموعه د جمع کېدو د داسې اشیاو نه مناسبو قد تضامت چې هغه میلاو شوي وي وتلاصقت او یو ځای شوي وي لکه ډېر اشیا وي مناسب هغه میلاو شوي وي او یو ځای شوي وي او یو څیز ګرځېدلی وي د هغې نه چې کوم کیفیت او څه حاصل شوی مناسب کیفیت حاصل شوی وي نو هغه دقه مناسب خبره نه پوهېږې بیا یکونه کل من الطرفین دا چې وي د هر یو د طرفینو نه مناسب د هر یو د طرفینو نه مشبه هم یو کیفیت وي چې د ډېرو اشیاو نه حاصل شوی وي خبره نه پوه شوې او مشبه به هم یو کیفیت وي یو هیات وي چې حاصل شوی وي او منتزع شوی وي د چا نه مناسب د ډېرو امورونه بیا یکونه کل من الطرفین دا چې وي د هر یو د طرفینو نه مناسب کیفیت حاصله یو کیفیت وي چې حاصل شوی وي د مجموعه د جمع کېدو د داسې اشیاو نه مناسب داسې اشیا چې هغه قد تضامت چې هغه میلاو شوي وي وتلاصقت او یو ځای شوي وي حتی عادت تر دې چې ګرځېدلی وي شیئا واحدا یو څیز ګرځېدلی وي کما فی بیت بشار لکه په بیت د بشار کې لکه دا تاسو مخکې ویل چونکې مخکې ویل لهذا د په هغې باندې حواله ورکړله کانه مسار النقې گویا چې هغه مناسب او لتلې څه شی دوړه او لتلې دوړه او لزوله شوي دوړه فوق رؤوسنا لپاسه د سرونو زمونږه واسیافنا او لپاسه د تورو زمونږه دا لیلون دا شپه ده گویا چې دا شپه ده تهاوا کواکبو د دې هغه سره غورځېږي هغه ستوري راغورځېږي مناسب مونږ ویلو که نه لکه یو جنګ میدان دی مناسب خبره پوه شوې د جنګ میدان دی او دا په چا کې دی په عروج کې دی مناسب نو د دې اسونو نه د اسونو د خپو د وجې نه د دې منډې د وجې نه چې کومه دوړه څه کېږي مناسب اوچتېږي نو هغه دوړه څه شوې ده خواره شوې ده نو هغې د وجې نه یو تیاره پیدا شي څه پیدا شي بیا په دې کې مناسب دا کله دا شهسوار چې دی دا تلوار کله یو طرف ته بوځي کله بل طرف ته بوځي خبره نه پوهېږې نو د دې تلوار خپله پړقاوي نو دا داسې هیئت او داسې نقشه په نظر راځي لکه د شپې چې دا ستوري په دې تیاره کې سره ستوري راغورځېږي دا ستوري کله یو طرف ته غورځي یو ستوری یو طرف ته غورځېږي بل طرف ته غورځېږي مناسب دقه شان دی دقه د دوړې څه پیدا کړې وي تیاره پیدا کړې وي نو دا هغه شپه شوه او دغه تلوار څه شو دغه ستوري شو او د تلوار د یو طرف ته تلل بل طرف ته تلل مختلفو جهاتونو طرف ته تلل دا هغه ستوري راغورځېدل شول مناسب او د دې ستوري هغه پړقا د دې هغه توري هغه پړقا شوه خبره نه پوهېږې نو دقه وایي نو دلته ګوره مناسب مشبه چې دی هغه هم یو هیئت دی چې د هغه د ډېرو متعددو امورو نه د هغې انتزاع کړی شوي ده خبره نه پوه شوې تا ته ما وویل لکه هغه دوړه چې هغه مناسبو پورته کړی شوي وي او هغه زمونږ د سرونو له پاسه وي شاعر وایي زمونږ د سرونو له پاسه او زمونږ د تورو له پاسه نو دا هم یو هیئت دی چې د متعدد امورو نه حاصل شوی دی
او شپه مناسب چې په هغې کې دا اثر راغورځېږي ستوري راغورځېږي دا هم یو حیات دی چې دا هم د متعدد امورو نه حاصل دی نو تشبیه د مرکب سره خبران پوه شوې علامه سبق تحقیقه د دې تحقیق په مرکب څه کې تیر شوی مناسب و اما تشبیه مفرد بمرکب یا به تشبیه د مفرد د مرکب سوی لکه څنګه چې تیر شوی د تشبیه د شقیق کې لکه د ګولی لالا تشبیه موږ ورکړی و مناسب د ګولی لالا تشبیه موږ چا سره ورکړی و لکه دا غ جنډو سره د جنډو د یاقوتو سره چې هغه جنډې غوړولې شي بچا باندې پاغه نيزو باندې مناسب چې هغه نيزې د زبرجد وي نو دا شقیق ګولی لالا مفرد د مناسب او دا هغه جنډې د یاقوتو هغه جنډې د چا مناسب د یاقوتو چې دغه جنډې غوړولې شي بچا باندې د زبرجدو په نيزو باندې مناسب نو دا مشبہ څه شو مفرد شو او مشبہ به مرکب شو وهو مرکب من عده امور او دا مناسب دا مشبہ به چې دا مرکب د ډیرو امورونه وز د دې ځنه مناسب فرق بین د مفرد او مرکب کې په دې کې ډېر خلکو باندې التباس راځي خبران پوه شئ په دې کې ډېر خلکو باندې راځي التباس راځي لہذا د دې په منځ کې فرق سره مفرد او مرکب دا مفرد مقید او دا مرکب د دې په منځ کې څه فرق دی په مرکب کې مقصود به ذات چې دی مناسب مرکب چې د کوم اجزاونه مرکب وي دی نو په دې کې مقصود به ذات چې دی دغه هيئت مقصود وي مقصود په مرکب کې څه مناسب دا د دې متعدد امورونه د متعدد اجزاونه چې کم هيئت منتزع کړی دی مونږه هغه مقصود وي سوي په مرکب کې هغه مقصود وي او د اجزا مقصود وي خو طبعا او ثانيا لکه مقصود به ذات چې هغه هيئت وي په مرکب کې او د اجزا خو مقصود وي بالتبع او ثانيا او په مفرد کې مناسب په مفرد مقید کې دقه دا یو جز سوي مناسب دا مقصود به ذات وي دا یو جز چې مناسب دا مقصود به ذات وي او دا نور اجزا چې دا مقصود وي خو بالتبع مقصود بالتبع وي یعنی دا ثانيا مقصود وي سوي ثانيا مقصود وي وای شو کنه خبران بوګي مناسب دا فرق اهم دی خبران پوه شو والفرق بين المركب والمفرد المقيد فرق ما بين المركب ومفرد مقيد کې احوج شيء الى التامل دا زیات محتاج له تامل تمناسب كثير ما قول التباس ډیر کړه ته بده کې سواقع کې مناسب التباس واقع کې الګ ډیر خلک بده کې فرق نشي کولای لہذا دا غور او فکر غواړي و اما تشبيه مركب بمفرد یا تشبيه د مرکب د مفرد سره مناسب كقول شاعر یا به تشبیه لکه چې مشبہ مرکب وي او مشبہ به سوي مفرد وي یا لکه به دې شعر کې یا صاحبي یا ای زما دو مرګرو تقصیا نظرکما تقصیا دا تقصیته نه دی عرب وي تقصیته یعنی بلغت اقصاه بلغت لکه زه د هغې انتها ته ورسېدم زه هغې څه ته ورسېدم زه انتها ته ورسېدم نو تقصیا معنا یعنی خبر غور سره وګوره خبر چا سره وګوره تقصیا نظرکما سمانه شو خبر غور سره وګوره خبر غور سره وګوره یا صاحبي ای زما دو مرګرو تقصیا نظرکما خبر غور سره وګوره تریا وجوه الارض تاسو دوانه به اینه اغه مخدز مکه به اینه کیف تصوروا سرنګ دا الګه سرنګ د دې دا صورت په نظر باندې راځي سرنګ د دې دا خيسته صورت په سمانه راځي دا بدلیږي یعنی خيسته صورت په نظر راځي تریا تاسو به اینه دا الګه تاسو به اینه دا دوانه به اینه دا تاسو به اینه دوانه نهارن مشمسن هغه ورځ نور والا لکه هغه ورځ چې باغ کې سره خته وي نور هر ورځ نور راخیږي مطلب دا چې هغه وریس پکې نه وي مطلب هر ورځ نور راخیږي کنه مناسب خو دلته مطلب بس شي وریس پکې نه وي نو تاسو به نه هغه ورځ نور والا قد شابه چې داغه سره ګډ وډ شوی وي زهر الربا هغه شینکې داغه دنګزي مناسبو فكأنما گویا چې هو مقمر دا غشپه دا سپوږمۍ والا لګه دا غشپوږمۍ والا چاندنی رات ہے گویا چې دا غ چاندنی رات ہے ګوره مناسبو دنګزي پاغه باندې تکش نو خراختی وي تکش نه سبي راختی وي نو دا واخه چې تکش نه وي دا مایل وي چاته توروالي ته مایل وي مناسب نو په دې باندې تک ځبانه چې کله نور د ورځې نور لګي نور خو سور وي کنه دا سور وي دا کله چې په دې تک شنو وخو باندې لګي نو دې شنو وخو د دې دا
سورواله څه کړی وي لکه کم کړی وي صحیح کړی وي کم کړی وي نو دا هغه سورواله او په دې کې د وښو د تورواله د مایله شوی توروالی ده که نه نو دا داسې ښکاري لکه د شپه چې وي او په شپه کې څه راختې وي سپوږمۍ راختې وي د شپې دا توروالی وي که نه او د نور دا څه وي د سپوږمۍ دا لکه سوروالی وي مولوي صاحب خبران پوه شوې نو دا داسې په نظر راځي لکه داسې دنګ ځای وي په هغې باندې شینکی وي مولوي صاحب شینکی وي دا نور په هغې باندې برای راست لګي نو دا دومره شین وي چې دا شینوالی مایل وي چاته توروالی ته نو دې شینوالی هغه نور لږ ډیم کړی وي توروالی ته یې څه کړی وي مایل یې کړی وي خبران پوه شي نو دا داسې نقشه په نظر راځي لکه د شپې چې صحیح سپوږمۍ راختي خبران پوه شي نو دا مشبه چې دی دا مرکب شو لکه یو هیئت شو او دا مشبه به هغه شپه چې هغه څه وي لکه هغه شپه چې څه پکې راختي وي سپوږمۍ پکې راختي وي دا څه شو مشبه به څه شو مفرد شو واما تشبيه مركب بمفرد یا به تشبيه د مرکب د مفرد سره وي که قول شاعر لکه د ابو تمام فی مدح المعتصم د معتصم بالله یا صاحبي یا زما دو مرګرو تقصیا نظریکما خبغ ور سره وګورئ تریا تاسو بینه وجوه الارض مختصت حدث مکی مختص مکی کیف تصوروا سرنګي ښکاریږي د دې شکل خبران پوهیږي تریا تاسو بینه دا تاسو بدای نه تاسو بینه دا نه تریا تاسو بینه نهارن مشمسن دا سه ورځ چې باغی کې نور الکه نور والا ورځ بینه قد شابه چې د دې نور والا ورځ سره ګډوډ شوی مناسب اختلاط راغلی وي دا غي دنګ زیده چا د دنګ زیده شینکی خبران پوه شوې زهرتون جمع ده هغه پول څه شي ته وایي ګلونه دلته هغه شینکی خبران پوه شوې قد شابه زهر الربا چې ګډوډ شوی وي د دې سره د دنګ زی هغه سبزه ورته وایه شینکی خبران پوه شوې یا صاحبي تخصصا نظريكما في اساس لغت کې یو کتاب دی هغه لیکلی دي تقصیته د عرب کله وایي لکه تقصیته د عرب هل وایي ای بلغ مثلا زم چې تقصیته د دې څه مطلب دی بلغت اقصاه زه د هغې انتها ته څه شومه ورسېدم ای اجتهدا فی النظر په نظر کې هلکه کوشش کوئ څه کوئ وابلغا اقصا نظریکما او د خپل نظر انتها ته ورسئ وابلغا ورسئ اقصا نظریکما د خپل نظر انتها ته ورسئ تریا تاسو بینه وجوه الارض مختص مکی کیف تصوروا سرنګ ښکاری د دې د صورت تصوروا مناسب اصل کې تصوروا ده فحذف التاء تا پکې حذف شو مناسب یو قانون د تیر شوی دی کله په بولا کې وای یقال ویل کې مناسب نو چې تصوروا شو کنه مناسب نو پدې کې هغه قبلول هغه یو ماخذ د دې دانه مناسب چې د څه قبلول پدې کې د قبلولو هغه سره هغه مناسب الکه ویل کېږي صوره الله صورتا حسنه پلان کې د الله خیسته صورت ورکو فتصوروا نو هغه صورت څخه قبول کو صورت څخه قبول کو تریا تاسو بینه طهارا مشمسا هغه ورځ نور والا ذا شمسین الکه نهارا مشمسا سمانا ذا شمسین نور والا لم یستره غیم الکه چې نوی پټ کړی چا غیم باران وریځه قد شابهه سمره مطلب ای خالته ګډوډ شوی د دې سره زهر ربا غشن کې د دنګزي لکه په اردو کې وته سوی ټیلا خاصه به ذکر مناسب د زهر ربا دا ربای ولې ذکر کو لکه دا ربای ولې ذکر کو خاصه به ذکر د خاص کو په ذکر سره دای ولې ذکر کو لانها انذروا واشد خزره ذکر چې دا زیات تر تازه وي واشد خزره او زیات تکشین وي او لان المقصود بالنظر یا مقصود دلته دا دی مناسب مقصود په نظر سره دا دی فکانما هو گویا چې دغه مناسب دا نهار مشمس الکه دا نهار مشمس گویا چې دا ورځ مناسب چې باغ کې نور راغته ده الموصوف مقمر لیل ذو قمر گویا چې دا شپه دا نور والا الکه لیل ذو قمر گویا چې دا شپه دا سواله سپوږمۍ والا لأن الازهار بخزرار یا ځکه چې دا ګلونه مناسب دا شین کې بخزرار یا د تکشین والی د وجنه قد نقصت من ضوء الشمس دې کما کړي د مناسب هغه رڼا ده چا کما کړي د چا رڼا د نور مناسب حتی صار تر دې چې دا ګرځېدلې دا یضرب الى السواد چې دا مایل شي چاته توروالی ته فالمشبه مرکب مشبه دلته مرکب دی مناسب مشبه به مفرد دی او مشبه به چې سره مناسب مقمر وهو المقمر هغه مقمر هغه څه مناسب نو خبران به شو مناسب نو خلاصه سبق دا شو
چې لکه تشبیه په اعتبار د طرفینو سره افرادن او ترکیبا یا به دا مشبه او مشبه به دواړه مفرد وي یا به دواړه مرکب وي یا به یو مفرد وي یعنی مشبه مفرد او مشبه به مرکب یا مشبه مرکب مشبه به مفرد ولسب چې مشبه سوي طرفان دواړه مفرد وي بیا به خالی نه وي یا به دا طرفان دواړه غیر مقید وي یا مفردان غیر مقیدین به وي یا به مفردان مقیدان به وي خبران پوهیږئ یا به یو مقید وي او بل به څه وي مفرد وي یو به مقید وي بل به غیر مقید وي پوه شئ